یو صاحب ورته بیانومه دام ډیر لوی صاحب دی امام احمد ابن حنبل رحمت الله تعالی علیه اهل سنت و جماعت څلورم نمبر امام دی مجتهد دی د مذهب خاوند دی ډیر امام سے مبارک رحمت الله تعالی علیه دا تقریبا کڑوسی راځي په علم کې ځکه امام محمد سے دا د امام اعظم ابو حنیفه رضی الله تعالی عنہ شاګرد دی او بیا امام شافعی صاحب چې دی دا د امام محمد صاحب شاګرد دی د امام شافعی صاحب د امام صاحب مسایل دی په علم کې او بیا امام احمد ابن حنبل دا د امام شافعی رحمت الله تعالی علیه شاګرد دی نو په علم کې یک کڑوسی جوړږي خدا ډیر ذهینو ډیر با ادبو ډیر احترام والو ډیر لوی سړایو د یو واقعه ته بیانوم دا واوري ایمان په تازه کړي امام احمد ابن حنبل متعلق رضی چې د یو ځل ناستو داسې یو ولا داسې یو لختی روان دی پاغي کې وبدي هغې نه اودس کا لګیا دی مبارک اودس کا دنه مخکې د یو معتقد ویا د هغې زمانې یو سړی ووایا شاګرد یې ووایا محبینو کې څوک دی دنه مخکې ناست دی یعنی چې هغه اودس کوي د هغه اودس اوبه په د مبارک باندې راځي داسې نو چې کله هغه سړی وکاته چې دا خو چې زه امام احمد ابن حنبل صاحب نه مخکې ناست یم چې زه په خپلو اندامونو باندې اوبه رااچوم دا اوبه خو لاندې غورځږي او په امام احمد ابن حنبل صاحب باندې ورځي بیا وی چې دی مبارک هغه ځای نه راوچت شو امام احمد ابن حنبل صاحب نه وروستو کېناسته چې د ده مبارک اودس اوبه په ما باندې راځي چې ما ته خیر او برکت ملو شي دا ادب احترام یې چې کله وکړه صاحبانو چې کله وفات شو خلکو د خپل زمانه په خوب کې ولیده دغه صاحب ته فرمایي رب لا یزال در سره څه معامله وکړه دغه صاحب ورته فرمایي چې رب ځان ته ودرولم او راته وی چې ډېر د ګناهونه دي ډېر د نافرمانی دي ډېر د خطاکاری دي خو زه بخلی مې جنت ته داخل شه هر څه مارته معاف کړي دي وی چې ما تر تپوس وکړه چې رب بیا دا بخلی په څه باندې یم وی چې ما ته وی چې صرف په دې باندې ما بخلی چې یو ځل د په خپل ژوند کې د امام احمد ابن حنبل مبارک ادب احترام کړه آغا ادب احترام کوم تا کړه بس د آغا په خاطر باندې ځکه آغا زما متبع او اطاعت کوونکی انسان زما دوستو تا د آغا ادب احترام کړه ورته فرمایي رب زه ټول ګناهونه مم درته معاف کړه جنت ته داخل شه